کنه نو خیر دی کو فرض کوم نه کوي نو نه دی کوي کنه نو وی چې یاره ګوره سیاسي پارټۍ د خلکو نه څه غواړي یو ته سپورټ غواړي چې زما سره جلوس وباسه راته مګر د بازار بندو چې لکه خلک موږ زور ویني نو دې ته سپورټ وای نو بل ته نوٹ غواړي یاره وای موږ له چندرا کوي نو بل ته ووټ غواړي نو موږ له ووټ راکې دا درې ټولې پارټۍ کوي نو څلورم نمبر دې ته تربیت پکار دی چې اخرت خشي دا صرف جماعت اسلامي کوي وی چې تعالی ووټ در نکی او د خدای نیک بنده جوړ شین دا خدای وي بس دقه به خوخته چې مال دی ووټ را نکی چې نه را کوي خو چې مونږ او داس کوي روجي نسی حجونه کوي زکاتونه ور کوي پر دې حق نه خوري زما د تربیت اجتماع دقه پروګرام دی اګه فرض کداو کی جو بس خدای دې نصیب کی چې نه را کوي جو نه دی را کوي خو زما په مقاصدو کې ووټ نوٹ سپورټ پلس تربیت دا تربیت دا نور پارټي نه کوي زه کوم ابلې پارټي نه تاسو کې وای دوزخ ته خو دې لاړ شي خو موږ له ووټ راي وې زه سکم نو قم فانذر وربك فكبر ما تا ته دویم دا بیا ور پسې بل خبره دا چې ته تبلیغ دې په اسانه نه کیږي ته دې چل بکې چې ځان به پریپیر کې او د ځان پریپیر دا وحی راغلی و د تاسو دا وحی رومبای وحی اقرا دویم وحی انذر دریم وحی وی قم الليل د شپې به تهجد لپاسه الا قليلا ولی ان ناشئه الليل هي اشد قوه د شپې چې تهجد لپاسه نو ستا قوت په مضبوط شي نو ستا په تبلیغ کې به اثرې نو ستا په پرفارمنس بخي ځکه چې په دغه وخت کې قران د سړی په ذهن کې خبري وزي نو چې تر سار منځله نه نو ته تهجد لپاسه نو فتحجد به نافله لك نو ته بیا تهجد لپاسه دا دریم وحی وا چې خپل ایمان د مضبوطولو لپاره د کریکټر د سټیبیلیټي لپاره تعالی پکار دي چې په ځان کارو کې او دغه وکین چې دا دی وکړل نو بیا ورپسې سلورم واحدار اله چې ګوره اسنه چې ته خپل دی ار وخت د کنزول نه ډکای او خرش پرشه یره وی خالق ته په غم خاده کې وی زبردست د سړی سره ناسي ټول میلمانه روز خطي او په وټونو په سړی په غره ګرځي خدای شته خلای ډیره خراب ده بس خو خبره خلینه راوزی جو بو انتزی سړی و چې د بوس ناروا وي نو بیا وت سلورم نه وحیدار اله چې نون والقلم وما يسترون انك لعلى خلق عظیم استاخوی خفقا چې کله سلور کارونه تا وکړل سلور وحی شوي چې خوې چې استاخ نه نو بیا ته کار نه نو خپل اخلاق بخکه طول الصمت اکثر به خاموشي او حسن الخلق او ستا خوې بخي نو بیا به خلق ستا د خوې صفت کوي نو حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه سړی ته وای یا تمہارے یہ پنچے ٹھیک نہیں ہے هغه چې پنچې خطا کړی وي هغه چې پنځو خبره اورېدلې ده هغه ورته کیا کہا مولوی جی سدی وي پنجابیان خو اکوړي هغه د هندستان به د هندستان هغه علی زبان بو نو دی وته وای میں نے کہا کہ شریعت کی نگاہ میں تمہارے یہ پنچے ٹھیک نہیں ہے نو اس نے فوراً شریعت کی ماں کو گالی دی د شریعت به د مور دي وکم تاسو ماته 500 وای په دې 500 دلته په دې مټه کې طالبان هغه دور چې نو هغه طالبان هغه وکیل صاحب غالبا یا عام سره خو مجاهد او جهاد لچرتل هغه ته 500 اوچته هغه ته ماته چلخه نو هغه وران شو دومره چای بیا وجلو او بیا زوړن کړو او درې ورځې تر مټه دې پول خواته زوړن اوس یو طرف ته خدا کردارو بل طرف ته اشرف علی تانوی زه وای دته ګناه نشته ماته ګناه ده کومه دته په حکمت خبره کړې وي اول د ګناه کا پہلے یہ گناہ کر رہا تھا اب یہ کفر کرنے لگا ځکه کنزل کول خو کفر دی کنه شریعت ته نو چې ته بیا دا کې چې ته کوشش کې چې ستا اخلاق تخي چې خلق ستا اخلاق دا څور کارونه چې تا وکړل نو پنځمه وحی بیا چراله نو بیا وته وی چې اوس د خدای سره لایو کنیکشن او الحمد نازل کړه نو الحمدلله رب العالمین دا قران به تعالی له خوندر کوي چې دا ته لایو واخلې لایو وسته وي موږ لایو سیشن کو وی څنګه چل کوي وی زکوما او زو دلته لګیما او دا لایو په بنیر کې خلق اوري دې ته لایو وي ته چې مونږ کې نو بره الله اوري نو الله ستاسو کې لایو رابطه ده ځکه حضرت علی رضی الله عنه وی چې کله ستاسو خدای سره خبرې ته اراده وشي تو سره خبرې کې نو په مانځه ودرېګا اګه ته وای چې خدای زما سره خبرې وکړي جو تلاوت کوا نو پاره کې الحمدلله رب العالمین چې وی نو الله تعالی بر نه سوی دی وته الحمدلله رب العالمین نو بر نه جواب راځي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد بیان کو نو دی ور پسې بیا سوی دار ته تاسو وای الحمد بس بل سټه کې چا سو درانه
الرحمن الرحیم نو الله تعالی نو وی اسنا علی عبدی زما بنده زما ثنا بیان کړه نو بیا ورپسې وی مالک یوم الدین نو بر نو تعالی وی مجدنی عبدی زما بنده زما لوی بیان کړه نو بیا ورپسې وی دا راته بیا وای ایاک نعبد و ایاک نستعین دې ته هند شیکینګ وی چې خدای زه بستا عبادت کوم خو ګورستانه امداد غواړم ځکه چې مال چل نه راځي نو الله وی حاذا لعبدی حاذا بیني و بین عبدی زما بنده په منځ کې موحده وشوه دې به عبادت کوي او زه به امداد کوم نو اخر کې دې په جوش کې راشي نو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم نو الله وتو چې بس نه غلار غواړي نو حاذا لعبدي ولعبدي ما سأل ما وت ګرانټ کړل ما وت سینکشن کړل دې هدایت غواړي ما ولا ورکو دا الله یو سیشن په ورځ کې 100 پیری چلے 300 پیری به چلے بیا به ته اکټیوي بیا به ستاسو الله سره رابطه دا ستاسو